کولی شپه شي نو د عرش د لاندې یو هوا وچري چې د هغې نوم مویسره دی چې د هغې د چپو په وجه د جنت د ونو پاڼې او د دروازو حلقې د یو بل سره جنګېږي او د هغې نه داسې خوږ اواز راوځي سورناک اواز چې اورېدونکی به داسې خوږ اواز چېرته نه اورېدل پس د خپلو سترګو مېرمنې حورې د خپلو کورونو نه راوځي د بنګلو نه او د جنت په بنګلو په منځ کې ولېږي او اوازونه کوي چې څوک الله تعالی په دربار کې موږ سره کوژدن کوونکی شته اوازونه کوي څوک موږ سره کوژدن کوي چې د الله تعالی موږ سره جوړاو کړي زموږ او د هغه کوژدن وشي بیا هغه حورې د جنت داروغه رضوان ملایکې نه تپوس کوي چې دا څنګه شوه ده نو هغه په لبیک سره جواب ورکولو سره وایي چې دا د روژې مبارکې اولنۍ شپه ده د جنت دروازې د محمد علیه السلام د امت د روژهدارو دپاره پرانستی شوې نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل شانو رضوان ملایکې ته وفرمایي چې د جنت دروازې پرانځه او مالک د دوزخ د داروغه ملایکې ته وفرمایي چې د احمد صلی الله علیه وسلم د امت دپاره د روژهدار دپاره د دوزخ دروازې بندې کړه او جبرائیل علیه السلام ته حکم وشي چې ځمکې ورته ورکوز شه او سرکشه شیطانان قید کړه او په غاړه کې ورله زنځیرونه واچوه او په دریاب کې وغورځوه چې زما د محبوب محمد صلی الله علیه وسلم د امت روژهدارو روژې خرابې نه کړي نبي علیه السلام دا هم ارشاد وفرمایه چې الله جل شانو د روژې مبارکې په هره شپه کې یو اواز کوونکي ته حکم کوي چې 3 ځله دغه اواز هغه حکم یعنې هغه ملایکه اواز کوي چې څوک غوښتونکی شته چې هغه ته څه ورکړه وکړم ته ماته څه غواړئ چې درکړمه څوک توبه وستونکی شته چې د هغه توبه قبوله کړم څوک بخښونکی څوک بخانه غوښتونکی شته چې د هغه بخانه وکړم څوک شته چې داسې غني ته قرض ورکړي چې هغه غریب کېږي نه او داسې پوره ادا کوونکی چې د هغې یوه ذره هم کمی نه کړي نبي علیه السلام فرمایل چې الله جل شانو رمضان شریف کې هر ورځ د روژه ماتې په وخت کې داسې 10 لاکه کسان د دوزخ نه آزادوي چې کوم د دوزخ حقدار شوي هر روژه ماتې په وخت کې 10 لاکه کسان د دوزخ نه راوباسي او کله چې د رمضان مبارک اخرنۍ ورځ شي نو الله پاک په دغه ورځ دومره کسان آزادوي څومره چې لومبۍ ورځ د رمضان مبارک نه د ننه پورې آزاد شوي دي که د 150 ورځو روژه نو 3 کروړه کسان آزاد شو نو په دغه شپه باندې 6 کروړه کسان هغه د دوزخ نه الله را آزاد او چې کومه شپه د شب قدر وي لیلة القدر نو الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته حکم کوي هغه د ملایکو د یو لوی ډلې سره ځمکې ته راکوز شي هغوی سره یو شنه جنډه وي هغه د کعبې په چت باندې خښه کړي او جبرائیل علیه السلام 100 وزیرې دي په هغې کې 2 وزیرې صرف په دغه شپه کې پراڼه دي چې هغه د مشرق نه تر مغربه پورې وخورېږي بیا جبرائیل علیه السلام ملایکو ته ترغیب ورکوي چې کوم مسلمان په نننۍ شپه کې ولاړ وي یا ناست وي مونځ کوي یا ذکر کوي هغوی ته سلام وکړي هغوی ته سلام وکړي او مصافحه ورسره وکړي لاس ورسره او د هغوی په دعاګانو امین ووایه موږ لږ ډېر درجه کې مونځ او داسې یو 2 رکعات کوو خو دعا بلکل نه کوي ځان بلکل پرسته نه کوي او الله تعالی په دعا پوچایي چې الله تعالی سړی جاړي او دا تر سهاره پورې دا حالت وي چې سهار شي نو جبرائیل علیه السلام آواز کوي د ملایکو ټول بیا کوچ کوئ ځئ چې ځو ملایکې د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي چې الله تعالی د احمد صلی الله علیه وسلم د امت د مؤمنانو حاجتونو ضرورتونو کې څه معامله وکړه هغه ورته وایي چې الله تعالی په هغوی په دغه شپه توجه وکړله او د 4 کسانو نه علاوه یې ټول معاف کړل 4 کسان یې معاف نه کړل نور یې ټول معاف کړل هغه یې وبخل صحابه تپوس وکړی د الله رسول الله 4 کسان څوک دي وایي فرمایل یو هغه کس دی چې هغه عددي شرابي وي چې الله دې موږ ته شراب د سره ښی نه چې شراب دی څه الحمدلله مو انشاءالله چې
مسلمان به پیژنو نه چې شراب څه ته وایي. دویم هغه کس چې هغه د مور پلار نافرماني کوي چې مور پلار ته خفه وي د هغه د عملنامه ونه لیکل شوه قبوله نه شوه. نو د چا چې مور پلار ژوندي دي چې هغه خپل مور پلار هغه خوشحاله کړي په دې د هغو په خپو پرېوځي هغو ته وژاړي موږ نه غلطي شوې ده موږ کمزوري یو. درېیم هغه کس چې د خپلو خپلوانو سره خپلوي پرېښودي ستاسو ته موږ څه ضرورت دی خپل کار کوئ خپل به کوو نو چې هغه خپلو خپلوانو سره خپلوي پرېښودي د هغه عملنامه الله تعالی نه درڅرګ کوي یو عمل یې نه قبلوي. نو چا سره زموږ ورانې د هغو تروري مامایي ترې خورایي څه دا خپلوان نږدې د دې سره موږ جوړ وو. څلورم هغه کس چې کینه ساتي بغض او حسد کوي د خلکو سره او په کورنۍ کې تعلق خرابوي او بیا چې د رکوع اختر پچي نو د دغه نوم په اسمانونو کې لیلة الجایزه یعنی د انعام په شپه کې اخیستلی شي او چې د اختر ساعت شي نو الله تعالی ملایکو ټولو ښارونو ته ولیږي هغوی ځمکې ته راکوزې شي په ټولو کوڅو او لارو په سرونو ودرېږي او په داسې اواز چې د پیریانو او بني ادمو نه علاوه هر مخلوق یې اوري اوازونه کوي او وایي چې ای د محمد علیه السلام امته د هغه کریم رب درګاه طرف ته روان شي چې ډېر زیات ورکوونکی دی او د لوی نه لوی قصود معاود کوونکی دی او بیا چې کله د اختر طرف ته عیدګاه ته راوځي نو الله تعالی د ملکونو تپوس وکړي چې د هغه مزدور څه بدله ده چې خپل کار پوره وکړي هغوی عرض وکړي چې زموږ معبوده زموږ مالکه د هغې بدله همدغه ده چې هغه ته په دوی مزدوري ورکړی شي. نو الله تعالی ارشاد فرمایي ای ملکو زه تاسو ګواه جوړوم ما دوی ته د رمضان مبارک د روژو د تراوو په بدله کې خپله رضا مغفرت ورکو. دا الله تعالی د طرف نه اعلان وشي او بندګانو الله جل شانو او بندګان ته الله جل شانو خطاب کوي او فرمایي ای زما بندګانو ما نه وغواړئ زما د په خپل رب قسم عزت قسم زما د په خپل جلال قسم چې نن ورځ به په دې جمع کې به ما نه د آخرت په باره کې چې څه سوال کوي در کوم او د دنیا په باره کې چې کم سوال کوي په هغې کې به ستاسو مصلحت ته ګورم. زما عزت قسم تر څو پورې چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په غلطو سره پرده اچوم او هغه به پټوم. زما د عزت قسم زما د جلال قسم زه به تاسو د مجرمانو کافرانو په مخ کې رسوا او شرمنده نه کړم اوس تاسو به خلی شوي کورونو ته واپس ځئ تاسو زه راضي کړم او زه ستاسو نه راضي شوم. سبحان الله څومره لویه خبره ده لوی په خوشحالۍ حدیث دی چې موږ تاسو لپاره دا یې د شمار ورځې پاتې شو د شمار ورځې پاتې شو او چا پکې ګټه کړې یو په دې زړه زده کې به خوشحالي الحمدلله زما دا وخت نو اوس هم هغه الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې موږ تاسو ته په نیک سر دې انشاء مقدر د دې خپل ممکنه پیدا وکړي. علیکم مرګرو څنګه خیر ده خبر خبر مرګرو زموږ په یوټیوب باندې چینل له دعوت تبلیغ MZ مرګرو په دې باندې به تاسو ته خپل وظیفې هم ملاويږي خپل بیانات په هم ملاويږي او ان شاء الله تاسو به ډیره غټه پیدا مرګرو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ کوم مرګرو چې زموږ دا ویډیو کتلی نو تاسو ډیره مننه او هغه سره زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ تاسو به ډیره شکریا الله پامان.